بیا چې به کله شپه شوه نو د شپې بیا غونډه شپه عبادت چې دی نو دا نو دیو جنې ورته وایي چې تا ته د خپل لمونځ دا حکم کوي او بعضې وایي چې نه دلته کې صلات په معنا د دین واخله یعنې ستا دا دین دی تا ته دا حکم کوي ان نترک ما یعبد آباؤنا چې آیا موږ پرېږدو هغه چې زموږ پلارانو د هغې بندګي کړې ده زموږ پلارانو د هغې عبادت کړی دی آیا موږ هغه څیزونه پرېږدو او ان نفعل فی اموالنا او یا موږ پرېږدو هغه چې موږ غواړو په خپلو مالونو کې ما نشاو څنګه چې موږ غواړو یعنې موږ چې په خپل مالونو کې څنګه تصرف کوو که چاله کم ورکوو ناپوه کې که څرنګه تصرف موږ کوو دې کې زموږ پیدا ده نه آیا موږ ستا په خبرو سره دا خپل د پیدو کارونه چې دي نو دا پرېږدو انک لانت الحلیم الرشید بېشکه ته چې ته خبردار یې او رشید یعنی په نیغه لار قال یا قوم نو ورته څه ووایي دا ورته وفرمایل ای زما قومه ارایتم تاسو خبر راکړئ ماته ان كنت على بینة من ربي که چېرې زه د خپل رب د طرفه په واضح دلیل باندې ورزقني منه رزقا حسنا او راکړی دی ماته د خپل طرف نه رزق حسنا بینة من ربي یعنی د الله جل جلاله د طرفه زه پیغمبر یم الله ماته وحی کوي دا کم احکامات چې تاسو ته بیانوم دا ماته د الله جل جلاله د طرفه راځي ورزقني منه رزقا حسنا او دا ما سره چې څومره مال او جیدات دی دا د الله د طرفه دی دا رزق حسنه دی ماته الله را کړی دی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او زما خدا اراده نه ده چې زه د هغه کارونه کوم ستاسو د مخالفت کوم هغه کارونه دي کوم چې کوم نه تاسو منع کوم یعنی د تاسو دین منع کوم چې تاسو د الله جل جلاله نه علاوه د بل شا عبادت مکوئ نو دا تاسو منع کوم چې تاسو د بل شا عبادت وکړئ نو د بل شا عبادت مکوئ دویم تاسو د دین منع کوم چې تاسو ناب طول کی کمی مکوئ یعنی خلقو د چور کوي نو پورا ورکوئ نو زه تاسو منع کوم او په خپل داسې کوم نو زما خدا هیڅ اراده نه ده زما څه اراده ده ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زما چې څومره طاقت دی زه خو ستاسو اصلاح کول غواړم د معاشرې اصلاح کول غواړم زما خدا اراده ده وما توفیقي الا بالله او زما ته طاقت نشته ما توفیق نشته مگر د الله په ذریعه علیه توکلت و الیه انیب او زه په الله جل جلاله باندې خاص په الله توکل کوم او خاص زما الله طرف ته واپس یم هغه ته رجوع کوم یعنی زما چې څومره د مشقت کارونه دي ټولو کې زه الله جل جلاله ته رجوع کوم په ما چې څومره تکالیف راځي په دې ټولو کې زه الله جل جلاله ته رجوع کوم ویا قومي ای زما قوم لا یجرمنکم باعث نشي ستاسو شقاقی ضد زما سره بغض زما سره عداوت دشمنی زما سره دا د باعث نشي په دې خبره باندې ایصيبکم دا چې دروبه رسي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح هغه چې رسیدلی او قوم د نوح ته یعنی هغه څومره توپان چې شپږ میاشتې پرې اوبه چې دي نو دا چلېدلې وي ازنه چې هغه عذاب الله جل جلاله تاسو تم درکې هغوی هم د خپل پیغمبر نافرماني وکړه او تاسو هم زما نافرماني کوئ نه ازنه چې ستا خدا نافرماني کول دا بعد ساتل دا عداوت ساتل دا چېرته سبب د هغې عذابونو وګرځي یا د قوم هود ته چې کوم عذاب و رسلې په ذریعې سره او قوم صالح یا د قوم صالح ته چې کوم عذاب چې یا زلزله وه یا به فرشتې یو چغه والې وه چې په هغې سره د دې زړونه چې دي نو دا چغ او څلورم وما قوم لوط منکم ببعید قوم د لوط چې دا خو ستاسو نه څه لرې نه دی مبصرین فرمایي چې په دو اعتبارو سره نه د نه کلي دومره لرې دی
قریم نه دون لري نه قریم نه نږدې ده او زمانہ چې ده نو زمانه هم تاسو ته نږدې ده زمانه هم تاسو نه لري نه ده واستغفروا ربکم تاسو چې کوم ګناهونه کړی دي د خپل ګناهونو بخښنه وغواړئ د خپل رب ثم توبوا الیه بیا الله جل جلاله ته توبه وباسئ ان ربي رحیم ودود بشک رب زما رحم کوونکی دی او محبت کوونکی یعنی رحم کوونکی دی په بندگانو باندې د هغې توبه قبلوونکی دی ودود او چې څوک الله جل جلاله ته توبه وباسي الله جل جلاله بیا د هغوی سره محبت هم کوي لکه دا قصه چې تاسو به اورېدلې وي په بني اسرائیلو کې یو کس ډېر زیات ګناهګار نه کم محله کې چې اوسېدو هغه ټولې محلې وایه دا مشوره وکړه چې دا ډېر زیات ګناهونه کوي دا به مونږ د خپلې محلې نه وباسو نه هغې ټول ورته په یو مشوره شول او د خپل کلي نه چې دی نه دلته یې کډه ورپسر کړه او ویې کلی نه چې کله راووتو نو داسې یو غاړې ته کېناستو د ونې لاندې او دا سوچ یې کوو چې خدایه نه مې مور شته نه مې پلار شته او نه مې وروڼه شته هېڅوک اولاد مې هم نشته دی او د محلې چې کوم خلک وو نو هغې هم داسې وکړل چې هغې هم د خپل کلي نه راوباسله دا یې زه کوم خوا لاړ شم نو الله جل جلاله ته توبه او استغفار یې وکړه کله چې توبه وویسته موسی علیه السلام ته الله وحی راولېږي چې لاړ شي په پلانکې محلې سر کې پلانکي ځای کې زما یو ولي ناست دی الله چې څنګه دې توبه وباسي الله جل جلاله ته دغه ټیم کې مړ نو وی لاړ شو زما په دې ولي باندې جنازه موسی علیه السلام چې راشي او وګوري ناقه نوجوان پروت دی نو محلې والا ته اعلان وکړي غون خلق راشي څومره خلق دي غون خلق راشي موسی علیه السلام به څومره به غون راجم شي ناقه محلې والو چیرې دا ډېر زیات ګناهګار دی نو دا ډېر زیات ګناهګار او الله جل جلاله دا به توبه چې دا نو پیغمبر ته الله جل جلاله وحی وکړي چې تلار شو په باندې جنازه وکولې چې دا سره محبت دا زما ولید الله جل جلاله د خپل بندگانو په توبه وستو باندې دومره خوشاله الله فرمایي واستغفروا خلق تاسو بخنه وغواړئ د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا هغه ته رجوع وکړئ هغه نه توبه وغواړئ ان ربي بشک رب زما رحیم رحم کوونکی دی ودود او محبت الله